حضرت عطیہ رحمه الله فرمائی چې حضرت ثابت بنانی رحمه الله تعالی علیه ته یو ورځ موږ ورلو لما سر حمید رحمه الله تعالی علیه موه حضرت ثابت بنانی رحمه الله تعالی علیه د حمید رحمه الله نه پوښتنه وکړه آیا د انبیاو نه ما سوا په قبر کې بل چاتم اجازه د لمانځه کول واست کنست حمید رحمه الله ورته فرمایل چې مکتخ معلومات د دینه ما سوا نستا چې د انبیاو نه ما سوا خلق وتم اجازه په قبرو کې د لمانځه ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث شریف د الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون انبیاء په قبرو کې ژوند دي او دوی په خپل قبرو کې لمنځونه ادا کوي. حمید رحم الله ورته فرمایل سماته معلومات صرف د دومره خبره ده چې انبیاء په قبرو کې لمنځونه کوي د انبیاء او نما سوا ماته معلومات نشته چې آیا د انبیاء او نما سوا خلق په قبرو کې لمونځ کی کانه کی. حضرت ثابت بنانی رحمه الله یو دعا وکړه دا دعا یې وکړه اے الله رب العزت کچیر دی انبیاء و نما سوا بل چاته اجازه دل مانزه په قبرو کې اے الله رب العزت ماته په خپل قبر کې اجازه دل مانزه ادا کول وراکي. حضرت جبیر رحمه الله فرمای چې کله ثابت بنانی رحمه الله وفات سما په خپل لاس باندې دای دفن د ما سره حمید رحمه الله په دې جنازه کې شریک ویا کله چې ما په د باندې خخت په لحد کې برابر اولی په اخر کې یو خخت د معنی لحد ته وغورځیده. حضرت جبیر رحمه الله فرمای چې د ما د قسم په اغزات چې د غنا ما سوا بل معبود نستا بل د عبادت لایق نستا ما په خپل سترګو باندې ولید. حضرت ثابت بنانی رحمه الله په خپل قبر کې ولاړ دا د الله رب العزت په دربار لمونځ ادا کوي. د اسلاف دومره محبت و د لمانځه سره ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی قرۃ عینی فی الصلاة د ما د سترګو یخواله د بل مانځه کې ده. لمونځ ډیر اهم عبادت ده د الله رب العزت خوښ عبادت ده او اول به د انسان نه حقوق الله کې څه پوښتنه کیږي هغه به د لمانځه کیږي. یو د موږ د تاسو لمونځ د لمونځ نه غفلت ده. الله رب العزت د موږ او تاسو ټول منځ گزار خلک وګرځي.